بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سورة البقرة چې څلور حصې وه، د الله تعالی په فضل او په توفیق سره د هغې په دویمه حصه کې موږ روان وو. په دویمه حصه کې اعتراضات د مشرکینو، مخالفینو، یهودو او د هغې الله تعالی جوابونه ذکر کول. آیت نمبر 121 نه یو بنیادی بل مقصد الله تعالی بیانو چې هغه د اومې او د اتمې شبهې یا د اوم او د اتم اعتراض په منځ کې بنیادی درې خبرې الله تعالی بیانولې. یوه خبره دا وه: ان بیت الله بنی للتوحید فلم تشرکون فیه. بیت الله شریف مرکز د توحید دی، ولی په هغې کې د الله تعالی سره تاسو حصهدار جوړوئ. دویمه بنیادی خبره 129 آیات کې وه چې دا پیغمبر دعا د حضرت ابراهیم دا: انا دعوت ابي ابراهیم و بشرا عیسی و رؤیا امی، چې دا د هغه دعا ده. تاسو ځان ملت ابراهیمی ته منسوب کوئ او دعوی کوي چې ان ابراهیم کان یهودیا. نو هغه پیغمبر حضرت ابراهیم د دې نبی صلی الله علیه وسلم د پاره دعا کړې ده، نو هغه تاسو ولې نه منئ؟ د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې زه د خپل نیکه د خپل پلار حضرت ابراهیم دعا یم. دغه وجه ده موږ چې دی په درود شریف کې د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې چې د کم رحمت سوال کوو، نو د هغې تشبیه موږ د حضرت ابراهیم سره ورکوو او موږ وایو: کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. حالانکه پیغمبران نورم تیر شوي دي، حضرت موسی او حضرت عیسی د لوی لوی کتابونو خاوندانو. حضرت ابراهیم له الله تعالی صرف صحیفې ورکړې وي، خو په درود شریف کې تشبیه چې کم دی نو موږ د حضرت موسی یا د حضرت عیسی علیهم السلام سره نه ورکو. وجه دا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام ابو الانبیا دی، د انبیاو پلار دی. او دغه رنګې حضرت ابراهیم علیه السلام زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره دعا کړې وه، نو هغه زیات مستحق دی د درود شریف چې د هغه نوم چې دی نو په درود شریف کې واخیستلی شي. بهرحال زمونږ د ویسا شیخ صاحب محترم رحمت الله علیه د هغو انداز په دې آیاتونو کې جدا و، او هغو دا به فرمایل چې په اولنی آیات وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کې عظمت د بانی د کعبه یعنی د ابراهیم علیه السلام ذکر دی، او په دویم آیات کې وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ عظمت او لویوالی د کعبه ذکر دی، او دغه رنګې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کې دعا د حضرت ابراهیم د دغه مکی مکرمه والو د پاره، او 127 کې د خپل عمل د قبلېدو دعا، 128 کې د خپل اسلام یا د خپل تابعدارۍ د همیشوالي د پاره دعا و ربنا وجعلنا مسلمین لك، او په 129 کې
د دې نبی صلی الله علیه وسلم د پاره دعا. دا مختصر خلاصه و مخکې مونږ ویلې وه. زمونږ سبق د دې آیت نه شروع کیږي 130 او په دې کې هغه بنیادی دریمه خبره الله تعالی ذکر کوي او هغه خبره دا ده چې تاسو د شرک چې دی نو بلکې هغه خبره رستنی آیات کې راځي. د دې ځینه استادان فرمایي چې و خبرې و زجرونه هغه خلکو ته چې هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام د ملت نه چې دی نو مخ اړی. باقی چې کومه بنیادی خبره ده ووصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب د دغه ځای نه چې دی نو هغه دریمه خبره به ذکر شي چې حضرت ابراهیم د دې توحید وصیت کړی. نو تاسو ولې چې دی نو شرک کوئ او توحید نه منئ. ومن يرغب عن ملة ابراهیم او مخ ناړی د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا مگر من هغه څوک سفه نفسه چې کم عقل کو ځان خپل ولقد اصطفیناه فی الدنیا او خامخا په تحقیق سره منګه غوره کړی د ابراهیم علیه السلام په دنیا کې. وانه او یقینا دا ابراهیم علیه السلام فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو نه بی. ومن يرغب عن ملة ابراهیم عربی جبه کې د رغبت کې چې دینو په معنا د شوق باندې مرাজি په معنا د مخ اړولو مرাজি. خو دا علماء کرام پویږي چې کله د دین رستو عن په سله کې راشي یعنی د دین رستو عن ذکری نو بیا د دې مطلب مخ اړول. د ابراهیم علیه السلام د دین الله تعالی فرمایي چې چا مخ واړو دا کم عقل دا بیوقوف دی او دا احمق دی. او دا ولی احمق دی وجه چې دین الله ذکر کوي چې ما دا غوړه کړو چې الله تعالی کم یو کس غوړه کړی دی ته دا غنه چې دینو به مخ اړې حالانکه هغه الله تعالی ته په دنیا کې مقبول او خوښ بنده دی نو په آخرت کې چې دینو هغه جنتی دی. نو څنګه چې دینو د هغه د ملت نه ته مخ اړې دا خو ته چې دینو د ځان سره قمقلتوب کې او حماقت کې. د ابراهیم علیه السلام د دین نه مخ اړول د دې په باره کې د قرآن کریم مختلف آیتونه دي. اول خو د ابراهیم علیه السلام د پلار مقوله تاسو ګورئ چې دغه ابراهیم ته دغه ټکی چې دینو هغه استعمال کړی دی خو بیرته الله تعالی چې دینو په هغه باندې څنګه رد کړی دی. لکه سورت مریم 14 سپاره او آیات نمبر دی 278 صفحه دا آیات نمبر دی 46. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم ویل دی آزر دی پلار دی ابراهیم علیه السلام اراغب انت آیت اعراض کوونکی مخ اړونکی عن آلهتی زما د معبودانونا یا ابراهیم ای ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک کچرته ته منع نشوې د دې خبرینا هر وخت کې لګی زما د معبودانو چې دینو ته بدی بیانې نو زه به تا په کاڼو باندې ولم لارجمنک ضرور به ضرور به تا سنګسار کما. نو دلته چې دینو د حضرت ابراهیم ته دا ویل ته زما د دین نه چې دینو مخ اړې الله تعالی فرمایي اگر چې ته د پلارې ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه د دین د ابراهیم نه کتم مخ اړې نو تم چې دینو کم عقل او احمقی بی وقوفه. ولی ولقد اصطفیناه فی الدنیا په عربی کې دا سفیه ټکی چې راځي دا په معنا د کم عقلتوب او د سپکوالی باندې راځي. عربی کې ویل کېږي زمام سفیه د اوخ یا د غوا یا د بل څاروي چې کم پړی او هغه په هوا سره یو طرف ته بل طرف ته ځي د هغې په باره کې عرب وایي زمام سفیه داسې پړی چې هغه چې دی نو سپک دی یو طرف ته او بل طرف ته چې دی نو هغه ځي. د قرآن کریم په ژبه کې صفاحت قمقلتوب دا په دوه قسمه دی. یو صفاحت او قمقلتوب د دنیا دی او یو صفاحت او قمقلتوب هغه د آخرت دی. صفاحت او قمقلتوب د دنیا لکه تاسو 4 سپاره سورت نساء چې دینو د هغې اول سر راواړوئ صفحه نمبر 71 او آیات نمبر دی آیات نمبر 5 ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما او مور کوي تاسو سفهاء کم عقلانو ته اموالکم مالون خپل. یو کس دی او د هغه
دماغي لحاظ چې کم دی نو هغه مضبوط نه دی، کمزوری دی، او مال چې کم دی نو هغه ضایع کوي، بېځایه چې دی نو لګوي په نشو تماشو کې، احمق دی او بېوقوف دی. نو الله تعالی فرمایي دیو ته تاسو چې دی نو مالونه مه ورکوئ، تاسو د هغو نګراني وکئ او مال وله په ځای باندې ولګوئ. به هر حال بیا په دې کې د علماو دوه رای دي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي چې 25 کالو ته ورسېدو بس بیا به هغه چې دی نو د هغه مال حواله کې. او هغه فرمایي چې 25 کاله داسې یو عمر دی چې په دې کې یو کس نیکه جوړېدلی شي، ځکه چې د هلک کم از کم د بلوغ چې کومه زمانه ده هغه 12 کاله ده، او بیا چې دی نو د زنانه چې ماشوم پیدا کېږي د هغې کم از کم موده چې دی نو هغه 6 میاشتې دي. نو چې په 12 کاله باندې یو کس بلوغ ته ورسېدو او فورا دی وله نکاح وکړه، او په کم از کم موده او نیټه کې د هغه زوی چې دی نو وشو لکه 6 میاشتې پس، او بیا چې هغه کله بلوغ ته ورسېدو په 12 کاله باندې تا هغه له چې دی نو نکاح وکړله، نو هغه په 12 کاله هغه نکاح وشوله، نو د هغه چې زوی پیدا شو په کم از کم نیټه کې چې هغه 6 میاشتې دي، نو دا پلار یې چې دی نو نیکه شو، دغه چې دی نو نیکه شو. امام صاحب فرمایي 25 کالو نه اخوا بیا به دته چې دی نو د هغه مال حواله کې. باقي علما کرام فرمایي چې دته به بیا مال نه حواله کې. دا کم عقل دی، دا شوله د دنیا کم عقلتوب چې الله تعالی ذکر کړی. دویم د آخرت کم عقلتوب دی. قرآن کریم کې دا چې دی نو ډېر زیات ذکر دی. لکه تاسو راواړوئ سورة الجن 9 سپاره 1 صفحه نمبر 519 او آیات نمبر دی 4. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّهُ او یقینا شان دا دی کان یقولو ویل به سفیهنا زمنګه کم عقل سړی به ویل علی الله په الله تعالی باندې شططا زیتی خبره د شرک خبرې به چې دی نو کولی. او اوس چې دی نو دا د پیرانو چې دی نو بیان دی. پیرانو ویلې چې موږ اوس قرآن کریم واورېدو، موږ ته پته ولګېده چې دا خو د هدایت کتاب دی، او دا خو هدایت طرف ته چې دی نو لاره ښایي. یهدي الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، لارم ښایي هدایت طرف ته، او عقیدم تیز زده کړه چې موږ به د خپل رب سره حصه دار نه جوړو. قرآن کریم د هدایت کتاب دی. هسې نه چېرته زموږ په خولې باندې د ځینې سادهګانو په شان ته دا خبره راشي چې قرآن کریم نه هدایت نه خوري. دا خو کتاب د هدایت دی. 19-20 پیرې چې دی نو دا ټکی د هدایت د قرآن کریم په باره کې په خپله په قرآن کریم کې استعمال شوی دی. هدل للناس هدل للمتقین. نو دلته کم عقل د آخرت چې دی نو هغه بیان شو چې هغه په باره کې الله تعالی فرمایي چې هغه په الله تعالی باندې زیتي خبرې کوي. بل کم عقل د آخرت مخامخ 2 سپاره شروع کیږي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، زر دی چې وای به بېوقوفه من الناس د خلقنا ما ولاهم څه شي واړول دا صحابه کرام دا مؤمنان عن قبلتهم التي د قبلې د دی هغې نه کانو علیها چې دی په هغې باندې وو. نو ګوره دا هغه کم عقل دی چې د پیغمبر په کار باندې یا د شریعت په حکم باندې چې دی نو اعتراض کوي. د شریعت په حکم باندې ځینې دا نن سبا خو داسې دور دی سیکولر طبقه چې دی نو ملحدین دهریت پسند هغې اکثر د قرآن کریم په مسایلو باندې چې کوم دی نو یا د شریعت په مسایلو باندې ځای په ځای باندې نیوکې کوي. کله وایي یره په اسلام کې چې دی نو عدل او برابرۍ نشته دی. عدل او برابرۍ څنګه عدل او برابرۍ نشته دی؟ عدل خو پکې دی وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. مکمل اسلام چې دی نو عدل دی. وی برابرۍ پکې نشته دی. څنګه پکې برابرۍ نشته؟ برابرۍ دا دی چې د زنانه میراث چې کوم دی نو للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه د میراث نه چې دی نو نیم دی، او دا وی د زنانه څه چې کوم دی نو زیاتی دی، سړی اسیم چې دی نو بار ګټلی شي. نو الله تعالی فرمایلو یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا. تاسو ولې د الله په لاره کې چې دی نو کوږوالی لټوئ؟ ټیم په ټیم باندې میرا جسم میری مرضی والا زنانه هغه هم په دې باندې چې دی نو راوځي او د اسلام په احکاماتو باندې چې دی نو هغه اعتراض کوي. داسې وخت خو چې ما به دا تصور هم نشو کولی چې یاره یو پښتون به یو هغه به چېرته د کافر به مي پښتون به یو هغه به کافر. اوس دې حد ته راورسېدو
چې پښتانه پنجابین هغه چې دینو په خپل خلو باندې لګي जब तक निकाह का ये रस्म ख़त्म नहीं होगा तब तक औरत पर जुल्म रहेगा چې څو پورې نکاح دا نظام ختم نشي هغه وخت پورې به چې دینو په زنانو باندې به ظلم کیږي دې حد ته چې دینو دا زمونږ د پاکستان حالت داسې قسمه نو دا بیوقوفه احمقان چې هغه د شریعت په احکاماتو باندې اعتراض کوي الله تعالی فرمایي دا قمقل د آخرت دی خپل انجام نه چې دینو ویریږي دغه رنګې د قمقل د آخرت یو مثال مخکې چې دینو منګه ذکر ویلو صفحه نمبر 4 آیات نمبر 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کله چې ویل شي دی ته ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی دی خلکو الناس ای الکاملون فی الانسانیت چې کوم خلک په انسانیت کې کامل دي چې هغه صحابه دي دغه په شان ایمان راوړي قالوا وای دی انؤمن کما آمن السفهاء آیا موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی کما عقل خلکو نو دیو صحابه کرامو ته چې دینو کما عقل خلک ویلي الله تعالی دغه د طرف نه چې دینو په دیو باندې رد وکړو الا خبردار الا حرف چې دینو د تنبیه د پاره راځي چې ته دې خبرې ته ځان متوجه کا او به ان د پاره د تاکید چې الا خبردار انهم یقینا دی چې دی هم السفهاء ام دی کما عقل ولکن لا يعلمون لیکن دی نه پویږي دی چې دینو نه پویږي نو دا دریم کما عقل د آخرت شو چې هغه په صحابه کرامو پسې چې دینو خبرې کوي ولقد اصطفیناه فی الدنیا او خامخا غوره کړي دي منګه دی لره په دنیا کې استفا ټکي په قران کریم کې ډیر استعمالیږي او دا ویل کېږي یو شی خاص کول د صفوتن دا اخستل شوی دی او صفه چې کم دینو دا پاک شي ته ویل کېږي لکه تاسو راواړوئ دویمې سپارې آیت صفحه نمبر 23 پاغې کې چې دینو آیت نمبر 158 ان الصفا والمروه یقینا صفا ډیری والمروه او مروه ډیری دا صفا هغه ډیری چې هغه پاکه نو د صفا ټکي چې نو دا رنګ قران کریم کې نورم استعمال شوی دی لکه یو ټکي په دغه معنا باندې صفحه نمبر 41 او آیات نمبر دی 264 یا ایها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ای هغه خلکو چې ایمان امراوړی دی مه بربادوئ خپلې صدقې په زباتلو سره او په تکلیف ورکولو سره بیا مثال ذکر کړی د هغې وضاحت نه کوو خو صرف دا ټکې فمثله کمثل صفوان مثال د په شان ته د هغې ګټې دی اواره ګټه علیه ترابون چې په هغې باندې خاوري نو صفوان ویلی کېږي اوارې ګټې ته چې په هغې کې د صفایي ماده پرته ده بهرحال قرآن کریم دا ټکې استعمالی ولقد اصطفیناه موږ چې دی نو غوره کړی دی ده موږ دا خاص کړی په دنیا کې او په آخرت کې دا د نیکانو نه دی امام راغب اصفهاني صاحب د دې ټکي د لاندې دا یې لیکلي دي چې الله تعالی څوک غوره کوي نو دا غوره کول په دوه قسمه باندې دي یو غوره کول د الله تعالی بندګانو لره هغه په دې انداز باندې دي چې الله تعالی هغه داسې کي چې د هغه نه چې په نور انسانانو کې کم ګناهونه کم عیبونه کم نقصونه یې هغه وباسي د هغې نه بلکل چې دی نو صفا کي یو قسم د خلکو دا دی او دا قسم د خلکو دا پیغمبران دي او دغه رنګې د ځینو نیکانو د پاره چې دی نو دا ټکی استعمال شوی دی لکه تاسو راواړوئ دلته چې دی نو د حضرت ابراهیم علیه السلام د پاره دغه ټکی استعمال شو او دغه رنګې د نهمه سپاره راواړوئ سورت اعراف صفحه نمبر 152 او آیات نمبر 143 قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی قال او فرمایل الله تعالی یا موسی اے موسی انی یقینا ما اصطفیتک غوره کړی ته په خلق علی الناس په خلق باندې برسالاتی په خپل پیغامونو سره او بکلامی او په خپل خبرو سره نو موسی علیه السلام هغه د الله تعالی چون شوی چې کوم دینو هغه دغه مخلوقاتو نو دغه رنګې د دقه حضرت موسی علیه السلام د پاره یو ټکی چې دینو هغه مطلب یې دقه دی خو الفاظ د هغې چې دینو بدل دي لکه سورت طه تاسو راواړوئ سورت طه اولنی سر دا 200 صفحه نمبر 284
آیات نمبر 41 واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. واصطنعتك او ما چون کړی ته لنفسي د خپل ځان دپاره. موسی علیه السلام اسی سړی سوچ وکي څومره لوی شان دی د حضرت موسی د عامو پیغمبرانو، ځکه چې د ټولو دپاره دغه لفظ استعمالیږي چې د ده په باره کې الله تعالی فرمایي واصطنعتک لنفسي، ته مې د ځان دپاره چې دی نو غوره کړی. او دغه رنګې دا لفظ نورم د ده دپاره چې دی نو استعمال شوی دی ځای په ځای باندې. واصطنعتک لنفسي دغه رنګې د دې صورت په اول سر کې 282 صفحه کې آیات نمبر دی 13 وانا اخترتک لنفسي او تمی وانا اخترتک فاستمع لما یوحى. وانا او ما اخترتک غوره کړی ته فاستمع پس غوږ کېږده ته لما هغه څه ته یوحى چې وحی کېږي. موسی علیه السلام مودودي ظالم چې کوم دی نو دام نه دی پریښی او په ده باندې چې دی نو دا الزام لګولی حضرت موسی سے نبوت سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا چې الله تعالی د دیو په باره کې داسې قسم الفاظ وایي. کله کله سړی اسی تلاوت کوي د قرآن کریم په دې الفاظو باندې سوچ او فکر کوي چې دې آیت ته کله زه راورسم زه حیران شم چې موسی علیه السلام څومره لوی مقام چې الله تعالی هغه ته فرمایي واصطنعتک لنفسي، ته مې غوره کړی د خپل ځان دپاره. او یوازې حضرت موسی نه د نورو پیغمبرانو دپاره هم دغه ټکی چې دی نو استعمال شوی. لکه تاسو سورت صافات 3 سپاره 412 صفحه ده آیت نمبر 47 انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. د دې نه مخکې آیت نمبر 45 کې فرمایي واذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، یاد که زمونږ بندگان ابراهیم او اسحاق او یعقوب، اولی الایدی والابصار چې خاوندانان د نعمتونو والابصار او د پوهې او د عقلونو. انا اخلصناهم یقینا منګه خالص کړیو دی لره بخالصتن په یو صفت سره ذکر الدار هي ذکر الدار چې هغه یادول د آخرت دی. و انهم او یقینا دی عندنا زمونږ سره لمن المصطفین الاخیار خامخا د هغه چون کړی شو غوره خلکونه دي. نو دا ټول پیغمبرانو په باره کې دا لفظ چې دی نو ذکر شو، نو دې ته ویلی کېږي استفاده الله تعالی غوره کول د خلکو، خو داسې غوره کول چې د انسانانو کوم ګناهونه دي د هغې نه چې دی نو بچ کړي او پاکې کړي. دویم قسم امام راغب اصفهاني صاحب ذکر کوي چې د الله تعالی چاله چې کوم دی نو غوره کول، خو په هغو کې دا صفت نه چې هغه بالکل معصومه دي. او دا هم قرآن کریم چې دی نو ذکر کړي دي. لکه تاسو راواړوئ سورت فاطر 22 سپاره سورت یاسین ته نږدې چې په هغې کې دا ټکې د عامو انسانانو دپاره چې په هغو کې یو صفتي الله تعالی چې دی نو هغه استعمال کړی دی. صفحه نمبر 395 او آیات نمبر دی 32 ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بیا په میراث کې ورکو منګه کتاب هغه کتاب الذین هغه بندګانو ته اصطفینا چې چون کړي دي منګه من عبادنا د بندګانو خپلونه. ګوره د قرآن کریم نعمت د پاره او د دې د یادولو د پاره چې څوک وځي نو دا چې کوم دی نو په هغه خلکو کې راغلی چې الله تعالی چون کړي دي. بیا وروسته د هغې ځان له 3 قسمونه دي چې یو په هغې کې چې دی نو په خپل ځان باندې ظلم کوي، یو هغه دی چې هغه درمیانه پاتې شي، یو هغه دی چې هغه په دیو کې په دې نیکو کې چې دی نو هغه نمبر 1 سابق بالخیرات باذن الله. خو به هر حال قرآن کریم چې چاله الله تعالی ورکړی دی دا د الله تعالی په هغه بندګانو کې دي چې الله تعالی ځان دپاره خوښ کړي دي. نو په دې باندې پکار ده چې موږ د الله تعالی شکریه ادا کړو. خو چې څنګه شکریه د دې ضروري ده داسې ځان د دې قابل کولم ضروري دي. او قابلیت د دې دا دی چې موږ د خپل رب ته چې کوم دی که نه رغبت او شوق وساتو. دغه ټکی موږ اوس ویلو ومن یرغب عن ملت ابراهیم، نو الله تعالی ته چې کوم دی نو رغبت او شوق ساتل. من کان لله کان الله له، حدیث کې راځي چې څوک د الله تعالی شو الله تعالی بیا د هغه شي. د الله تعالی څوک چې د الله تعالی شو نو څنګه د الله تعالی کې د دنیا غمونه یو طرف ته او د آخرت غم چې کوم دی نو هغه ځان ته مخې ته، د آخرت غم هغه ځان ته مخې ته او د خپل هغه جهان سوچ چې دی نو وکړه. د دنیا غمونه حدیث کې راځي من جعل هموم الدنیا هما واحدا،
کفاه الله هموم الاخرته، او کما قال علیه السلام چې چا د دنیا غمونه یو غم جوړ کو چې هغه غم د آخرت دی، نو الله تعالی به د هغه دپاره د دنیا د غمونو نه کافي شي. د دنیا د غمونو نه به څنګه کافي شي؟ د هغه ضرورتونه به الله تعالی به پوره کوي د داسې طرف نه. ویرزقه من حیث لا یحتسب، چې د هغه ځای نه به چې دی نو الله تعالی دله رزق ورکړي چې د به سره ګمان هم نه. دا خو موږ چې دی نو په دې خبره کې موږ کمی کوو چې تقوا او پرهیزګاري زموږ نشته، نو سروالی بروالی چې کوم دی نو موږ ګرځو، زموږ کار نه برابرېږي. اصل خبره دا ده چې موږ د آخرت غم چې دی نو هغه مخې ته نه کو، او چې کله د آخرت غم موږ مخې ته کو، حدیث مبارک کې چې د دنیا غم چا مخې ته کو، حدیث مبارک کې راځي لا یبال الله فی ای واد هلکا، الله تعالی بیا دا پروا نه ساتي چې دا بنده د دنیا په کومه کنده کې هلاک شي نو هلاک دي شي. و د دنیا غم او د آخرت غم دا به څنګه چې دی نو موږ معلومو، دا به داسې معلومو چې یو طرف ته د آخرت غم دی، مثلا د مانځه ټیم چې دی نو رالی، او بل طرف ته د دنیا غمونه دي، موږ چې دی نو په هغې کې پرېوځو او د مانځه د غم چې کوم دی نو نه کوو. ډریور دی سار چې دی نو هغه راوځي او هغه په دې ډریورۍ کې لګی د مانځه ټیمونه تېرېږي، د سر دا پروا نشته چېرې د آخرت هم څه غم دی، بس د دنیا غم راخستی دی. نو د چې دی نو د آخرت د دې وجې نه خو ژوند چې دی نو لالان دی، پریشانه. نو هله به چې دی نو زمونږ دا برابرېږي چې موږ رغبت خپل چې دی نو الله تعالی ته کو، او رغبت به قرآن کریم نبی علیه صلات وسلام ګوره څومره چې دی نو نیک انسانو، او د هغه په باره کې الله تعالی فرمایي چې ګوره ته خو اسم نیک کارونه کې، خو د نیکو کارونو سره سره چې دی نو ته د خپل رب ته رغبت ساته، رغبت او شوق. لکه صورت انشراح کې 542 صفحه په هغې کې الله تعالی فرمایي فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب، فاذا فرغت پس کله چې ته فارغه شي، فانصب د څه شي نه فارغه شي، یعنی د دعوت د کار نه فارغه شي، فانصب نو ځان ستړی کوه په عبادت کې، والى ربک او خپل رب ته دې فرغب پس رغبت کوه، شوق کوه، اپنے رب سے لو لگا لیے، د خپل رب سره چې دی نو تعلق برابر کا. انا الی ربنا راغبون، دا چې کوم دی نو د نیکانو خلکو چې دی نو وینا ده، انا الی ربنا راغبون، موږ چې دی نو خپل رب ته رغبت کوو. به هر حال خبره د دې ځینه لاړه چې الله تعالی یې غوره کوي، نو بیا پکار ده چې د الله تعالی د دغه استفا او د دغه غوروالي سره چې کوم دی نو خپل ځان هم د هغې قابل کړي. وانه فی الاخرة لمن الصالحین، مفتی مسلم صاحب د دې آیت ترجمه کوي، هغه فرمایي او یقینا دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام په آخرت کې لمن الصالحین، خامخا د جنتیانو نه دی، ځکه چې په آخرت کې نیک شو نو خو د آخرت نیک چې دی نو جنتي. اذ قال له، یاد کا هغه وخت کله چې فرمایل دته ربه رب د اسلم غاړه کېده، قال او فرمایل د اسلمتو ما غاړه ایښېده لرب العالمین پالونکي د ټولو مخلوقاتو ته، ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب. دی مشرکینو یهودو به چې دی نو نبی علیه صلات وسلام ته ویل الست تعلم ان ابراهیم و یعقوب اوصى بالیهودیة، تا ته دا پته نشته دی چې حضرت ابراهیم او یعقوب خو د وصیت چې دی نو د یهودیت کړی و. نو الله تعالی وفرمایي چې نه تاسو دروغ ویئ، هغه خو چې دی نو یهودیت او نصرانیت دا خو راغلی چې دی نو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د تورات نه وروستو راغلی، او تورات خو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په اولادو کې په حضرت موسی باندې نازل شوی. نو دا دروغ مه ویئ، بلکې هغه چې وصیت کړی نو هغه د کلمې د توحید کړی، ووصى بها ابراهیم، او وصیت کړی حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام بها په دې کلمې د توحید باندې، هغه اسلمت لرب العالمین چې کومه کلمه ده. ابراهیم علیه الصلاة والسلام بنی خپل اولاد ته، و یعقوب او حضرت یعقوب هم دا وصیت کړی. دا وصیت د حضرت ابراهیم هغه چې دی نو قرآن کریم ذکر کړی دی، لکه 15مه سپاره سورت زخرف کې چې دی نو دا ذکر دی، صفحه نمبر 443 او آیت نمبر دی 26. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ 443 او آیت نمبر 26. او وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، او یاد کې هغه وخت کله چې فرمایلی ابراهیم علیه الصلاة والسلام لأبیه خپل پلار ته، وقومه او قوم خپل ته، اننی براء مما تعبدون، یقینا زه بیزار یم د هغه څه نه چې تاسو یې بندګي کوئ، الا الذي مگر هغه ذات فطرني چې زه پیدا کړی ما، فانه سیهدین، زر دی چې هغه به ما ته چې دی نو لاره ښایي، وجعلها کلمة باقیة فی عقبه، او وګرځول ابراهیم علیه الصلاة والسلام دغه کلمه د توحید، اننی براء مما تعبدون، او الته اسلمت لرب العالمین.
دای چې دین وګرځوله باقیتن باقی پاتې کیدونکې فی عقبه په اولاد خپل کې همیشه د پاره چې دین خلکو ته خپل بچو ته وصیت وکړو امتحان ته اخستو یا بنیا ای زما بچو ان الله اصطفى یقینا الله تعالی ورکړی دی لکم تاسو د پاره الدین دین ساجیب ابراهیم علیه السلام دی الله تعالی هغه ورکړی دی هغه خپل بچو ته وای ان الله اصطفى لكم الدین تاسو د پاره دین چې دین ورکړی دی ورزیت لكم الاسلام دینا زمنګ د پاره اسلام چې دین ورکړی دی نو پکار دا او منګ چې دین قران کریم د پاره ورکړیو او رثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نو د دې غوروالي پکار دا چې من قدر وکړو فلا تموتن پس ممرئ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړه کې خودون کې وای الله تعالی تاسو سوال راځي چره چې مر خود د انسان په وس کې نه دی چې الله تعالی فرمایي چې تاسو ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړه کې خودون کې وای علما کرام فرمایي دا منه چې دینو دا د مرګ نه ده بلکې په دې کې حکم دی چې تاسو همیشه په اسلام باندې پاتې شئ او د دې مثال داسې دی چې ته چاته وې لا تصلي الا وانت خاشع ته مزمه کوه مگر په داسې حال کې چې ته په خشوع خضوع کې نو ته هغه د مانځنه نه منه کې بلکې ته هغه ته وې چې ته خشوع خضوع چې کوم دی نو هغه تیاره ساته او په دې کې اشاره ده چې ته همیشه په اسلام باندې اوسېږه وایي خلک وایي چې پلان کې دکاندار مړ دی دکاندار وری ځکه چې هغه ټول عمر چې دی نو په دکان کې تیر شي نو چې مرګ پرې راشي نو هغه د دکاندارۍ په حالت کې یا په کور کې خو دکانداري نو خلک وایي پلان کې دکاندار مړ دی نو مطلب دا دی چې ته په اسلام باندې مستقیم شه چې مرګ راځي نو مسلمان به ام کنتم آیا وای تاسو دا زوره نه شو په دې يهودو چې هغه ویلي حضرت یعقوب د وصیت چې کوم دی نو هغه يهودیت کړو ام کنتم آیا وای تاسو شهدا گواهان اذ حضر شهداء حاضر اذ حضر کله چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته الموت علامات د مرګ اذ قال کله چې فرمایل حضرت یعقوب علیه السلام لبنی خپل اولاد ته ما تعبدون من بعدی د سشي بندگی بکوي تاسو من بعد زمانه رستو قالوا ویل دی نعبدو منګه به بندگی کو الهک د معبود ستا و اله ابائک او د معبود د مشرانو ستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام دی و اسحاق علیه السلام دی نو هغه زامنو چې دینو دا جواب ورکو چې منګه بستا د مشرانو چې کوم معبود دی داغه به مونږه بندگی کو خو په دې کې یو ټکی استعمال کو چې ستاد مشرانو اله ابائک دا په عربی کې چې کوم دی نو پلورل یا جمع لفظ دی د دې واحد چې کوم دی نو هغه اب دی او اب پلار ته ویل کېږي په عربی کې په دې کې حالانکه د یعقوب علیه السلام په پلارانو کې اسماعیل علیه السلام نه دی بلکې هغه خود اسحاق علیه السلام زوی دی چې اسحاق علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی دی نو دې کې علما کرام فرمایي چې تر دا په منزله د پلار دی ځکه چې کوم دینو کله کله ترتم لفظ د اب استعمالیږي او حدیث مبارک راځي العم صن و ابيه پلار چې تر چې دینو دا د مثل د پلار دی په شان ته د پلار دی نو ځکه چې دینو دا ټکی ته استعمال کو نور حضرت اسماعیل دا چې دینو تر اله واحده معبود یو چا به دا ذهن کې راتله چې د حضرت ابراهیم به جدا معبودي د اسماعیل به جدا معبودي د اسحاق به جدا معبودي علیهم السلام نو الله تعالی فرمایل نه اله واحده معبود یو ونحن له مسلمون او منګه خاص د الله تعالی ته غاړه کې خودن کیو تلک امه قد خلت دغه یو جماعت قد خلت چې خامه خاطر شوه دی يهود بویل چې منګه نحن ابناء الله نحن ابناء انبیاء الله من چې دینو د پیغمبرانو د الله تعالی بچیو او موږ به د پاره بچی دینو هغه شفارس کوي الله تعالی او فرمایل چې نه دغه خبره نه په ځان کې صلاحیت پیدا کوي دغه یو ډاله و بس هغه تیر شوی دغه اعمال دغه د پاره او تاسو اعمال تاسو د پاره تلک امه دغه یو ډاله واقع خلت چې خامه خاطر شوی دا لها ما کسبت دغه د پاره هغه سړي چې کړي واغو ولکم استاذ د پاره با ما هغه سي کسبتم چې کړي تاسو ولا تسالون او تاسو به ونه کړی شي تاسو نه عما كانوا يعملون په بار دا سکه چاو کول وقالو كونوا هودا او نصارى بل زجر او زورنه يهود ته آیتونه آسان دي مخکې منګ ویلو وقالو اواید كونوا شيء تاسو هودا يهوديان او نصارى یا عیسایان تهتدو روان بشي تاسو په سملار باندې يهوديانو بزان لول تاسو يهوديان شي نصاراو بزان لول تاسو نصارا شي نو تاسو په سملار شي وس دیو دانو چې يهود بویل چې یا يهود شي او یا نصارا شي نه ځکه دی په خپلو کې چې ځان سره د یو بل سره ورانو د خپلو کې د یو بل سره چې دینو نه لګیدا خو يهود با
خپل يهودیت ته دعوت ورکو عیسایانو بخپل وغت قول ته وایو پیغمبره بل ملت ابراهیم بلکې تابعداري وکي بل تبعو بلکې تابعداري وکي تاسو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې ولاړو په توحید باندې ختمون کې او شرک لره حنیفا. شیخ عبدالجبار زمونږ د باجوړ اغل ته فرمای ای مائلا په بل تفسیر په حواله باندې مدارک په حواله باندې خوشون کې ما داغو په تفسیر کې دا لفظ کتلې دی نو دیو جن داغو حق ته چې زه داغو نوم واخلم حنیفا ای مائلا عن الادیان الباطل الى الدين الحق چې د حضرت ابراهیم علیه السلام تابعداري وکي چې آغا د نورو باطلو ادیانو نه چې دینو مخ اړون کې او مایل کېدون کې او آغا چې دینو په حق دین باندې ولاړو او د پنځپیر شیخ صاحب مشر شیخ صاحب هغه فرمای حنیفا ولاړو په توحید باندې او ختمون کې او شرک لره. پنځپیر کې چې څومره درسونه منګه کړي دغه یو معنی منګه یاد کړی او دا تفسیرونو کې مشته دی وما کان او نو حضرت ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکینونه قولوا آمنا بالله الله تعالی مؤمنانو ته چې دینو هدایت کوي تاسو د سی وی تاسو آمنا بالله منګه ایمان راوړې په الله تعالی باندې وما انزل او پاغه سبانی چې را لګل شوی دی لینا مونږ ته وما او پاغه سبانی انزل چې را لګل شوی ل ابراهیم علیه السلام ته صحف ابراهیم او موسی صحیفه پاغه باندې راغلی نو پاغیم زمونږ ایمان دی داغه په وهم ایمان دی و اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او حضرت اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او حضرت یعقوب علیه السلام ته والاسباط او اولاد د دیتا په دې ټولم ایمان دی وما او پاغه سبانی زمونږ ایمان دی اوتیا چې ورکړل شو موسی و عیسی حضرت موسی او حضرت عیسی ته وما اوتیا او پاغه سبانی چې ورکړل شو النبیون نور پیغمبرانو ته من ربهم طرف رب دینا لا نفرق بین احد منهم من دا منو تاسو هم دعوه کوي چې منګه منو خو منګه تاسو په شانت نه منو ولی تاسو چې دینو فرق کوي په دې کې او منګه لا نفرقو فرق نه کو بین احد منهم په منځ هیڅ یو تن کې د دینا وس د يهود او د عیسایانو هغه به چې دینو فرق کو او نبی له صلوات و سلام تعالی تعالی فرمایي چې تاسو د سی وي چې منګه دغه په منځ کې فرق نه کو وس فرق د پیغمبرانو په منځ کې دا څنګه دی نو قران کریم چې دینو هغه ذکر کړی دی لکه شپږم سپاره اول سر تاسو راوړل سورۃ النساء صفحه نمبر 93 او آیات نمبر دی 150 ان الذين يكفرون بالله ورسله یقینا کسان چې کفر کوي په الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې ويريدون او غواړي ان يفرقوا بين الله ورسوله چې جدای راولي په من د الله تعالی کې او رسوله او په من د پیغمبرانو دغه کې ويقولون وایدي نؤمنو من ایمان لرو به بعضین پزنو باندې ونکفر او کفر کو به بعضین پزنو نور باندې نو دا ویلي چې ځنی به منل پاغو ایمان راوړو او ځنی به چې دینو نه منل چې پاغو باندې منګه ایمان نه راوړو نو دې ته ویل کېږي فرق کول دا د يهودو فرق منګه فرق نه کو کم فرق نه کو دغه فرق نه کو چې کم باغو کو چې ځنی منو په ځنو باندې چې دینو کفر کو نه باقی پاتې شو فرق د مراتب او هغه قران کریم چې دینو په خپل کړه تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض مخکم دغه آیات راړول ونحن له مسلمون منو ټول پیغمبران خو منګه خاص د الله تعالی ته مسلمون تابعداري کوونکي فین امنو پس کو چرته دی د ایمان راوړو به مسلمه دی ترجمه ته تاسو توجه کوئ یو سوال دی د اول د ترجمه د وجنا غ سوال راځي که چرته دی ایمان راوړو به مسلمه په مثل د هغه څه باندې امنتم به چې تاسو ایمان راوړل دی پاغه باندې فقد اهتدوا پس خامخا دی په هدایت شي. سوال دا دی چې قران کریم د دې ټکی نه خدا راځي چې د الله تعالی مثل شته دی ولی ځکه الله تعالی فرمایي کو چرته دی ایمان راوړو په مثل د هغه څه باندې چې تاسو په ایمان راوړل نو مطلب د الله تعالی مونږ ایمان په الله تعالی راوړل نو کو دیو د الله تعالی په مثل ایمان راوړل دی په هدایت شي نو چې د الله تعالی مثل دی ومنلو نو دا خو به چې نو کفر او شرک دی نو دیو جن دغه سوال علما کرام دلته ذکر کوي او به فرمای چې کله کله قران کریم کې ځنې ټکی چې کم دینو آغا د حسن او دغه د پاره خایس د پاره راځي هغه دغه مطلب معنا باندې کې د حسن او د خایس د پاره راځي او به د نحوی چې کوم علما کرام دي هغه ته سیف الخطیب وای د سی بنوي قران کریم کې ځنې ټکی چې دینو هغه زائد راځي نه قران کریم یو ټکی نه دی زائد زمونږ استادانو به فرمایل دي ته سیف الخطیب وای سیف الخطیب مطلب دا دی چې خطیب صاحب د جمعې په ورځ باندې په منبر باندې کینی نو مخکې دا قانون چې دا هغه سبا چې کوم دینو تور ورسوه
یا مثلا ټوپک ماشین چې دی نو د هغه سره به ورسو نو هغې د دې لپاره نه راخستې زه پې خلک ولمه یا په هغه توره باندې زه چې دی نو څوک ووامه هغه صرف د حسن او د ښایست دپاره نو زمونږ استادانو چې کله به د قرآن ترکیب کو نو بیا فرمایل بمثل ما دلته دا با یا مثل دا سیف الخطیب دی یعنی د خطیب صاحب هغه توره ده یعنی د ښایست دپاره دلته چې دی نو راغلی دی خو به هر حال دلته به چې کوم دی نو یو پکې په ظاهره کې چې کوم دی نو د هغې معنا به نه کوي نو ځینې خلک چې دی نو د با معنا نه کوي او ځینې خلک چې کوم دی نو د مثل معنا نه کوي دواړه معناګانې صحیح دي خو ځینې خلکو کې د شیت بوی نو هغه چې کوم دی نو دا مثل زید کی نو چې مثل زید کی نو بیا معنا دا شي فإن آمنو پس کو چرته تاسو ایمان راوړو بما آمنتم به پاغه ذات باندې چې ایمان راوړو کو چرته دیو ایمان راوړو بما پاغه ذات باندې آمنتم به چې تاسو ایمان راوړی دی پاغه باندې نو دی به په هدایت باندې شي نو مطلب دا دی که دیو په الله باندې ایمان راوړو نو دی به په هدایت باندې شي نو او که چرته منګه د دې با معنا وکړو او د مثل د با معنا ونه کو د مثل معنا وکړو نو بیا پکې د صحابه او شان چې دی نو هغه بیانېږي لکه د هغې معنا به بیا دی فإن آمنو ایمانا مثل ما آمنتم به پس که چرته دیو ایمان راوړو داسې ایمان چې ثابتي په شانته د ایمانونو ستاسو د ایمان په شانته صحابو ته الله تعالی فرمایي که چرته د خلکو ایمان راوړو ستاسو د ایمان په شانته نو بیا به دی په هدایت باندې شي نو په دې معنا کې د صحابو شان چې دی نو هغه معلومیږي چې زمونږ د پاره د صحابو ایمان معیار دی نن موږ چاته دا نشو ویلی چې زمونږ په شانته ایمان راوړه خو د صحابو د پاره چې دی نو الله تعالی فرمایي چې که د خلکو ستاسو په شانته ایمان راوړو نو دی به چې دی نو په هدایت باندې شي د دې وجې نه خو نبی علیه صلات وسلام فرمایي ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعلهم انصاري واصهاري چې الله تعالی زه غوره کړی یم ځکه هغه پیغمبر دی ولقد اصطفیناه او بیا فرمایي وجعل لي اصحابي واختار لي اصحابي زما دپاره ملګري چې دی نو غوره کړي او بیا اوږد حدیث دی په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي چې په دیو کې زما مددګارانې پیدا کړي زما سخرګنۍ په دې کې چې دی نو جوړې کړي دي نو او بیا فرمایي چې په آخره کې به داسې خلک راځي چې هغه به دې ته کنځلې کوي نبی علیه صلات وسلام فرمایي الا فلا تناکحوهم خبردار تاسو به دغه خلکو سره نکاحګانې نه کوئ الا فلا تنکحو الیهم خبردار تاسو چې دی نو خپلې جینکۍ هغو ته په نکاح مه ورکوئ الا فلا تشیعوهم د هغو په جنازې پسې هم شاته مه ځئ ځینې خلک چې کوم دی نو جنازه ورکوي پې ودرېږي هلته چې دی نو بیا جنازې کوي اللهم اغفر لحینا الله تعالی وایي زه چې دی نو مشرک نه بکمه او د شیعو دین چې راوسپړې عجیبه عجیبه بکواسات پکې داسې عجیبه یو کتاب مې کتو هغې کې لیکلي شیعګانو کتاب د هغې کې لیکلي چې انار چې کوم دی نو دا په هر انار کې یو دانه چې کوم دی نو هغه د جنتي په هر انار کې او بیا وایي چې څوک انار وخوري نو هغه د یو انار د خوراک د وجې نه 40 ورځې به چې کوم دی نو په هغه باندې د شیطان اثر نه کېږي او چې 2 وخوړل نو بیا 180 ورځې او چې 3 وخوړل نو داسې سزا 120 ورځې او بیا وایي چې په هر انار کې چې کوم دی نو یو دانه داسې چې هغه د جنتي کله چې وایي کافر خوري نو فرشته راشي او د هغې نه انار دانه چې دی نو راوباسي د ځان نه چې کوم دی نو داسې دین مخترع کړی زمونږ د احادیثو روایتونو کې راځي چې بني الاسلام علی 5 اسلام چې دی نو په 5 خبرو باندې جوړ دی شهادت الله اله الا الله دا اولنۍ خبره ده د اسلام ستنه او د خیمې هغه درمیانه ستنه دا چې کوم دی نو شهادتین دي یعنی د الله تعالی په ذات ایمان نبی علیه صلات وسلام منل او بیا چې دی نو باقي ارکان دي مونځ دی روژه ده زکات دی او حج دی او د هغو دقه حدیث چې دی نو هغو راپټ کړی دی او په دې کې چې کوم دی نو په دې اول سر کې د شهادتین په ځای باندې چې کوم دی نو ولایت ایښی دی او ولایت تاسو ته پته چې هغې څه ته وایي ولایت چې کوم دی نو هغې استمرار النبوه د پیغمبرۍ هغه استمرار او دایموالی او همیشوالی ته وایي هغو چې کوم دی نو خپل امامان چې باره امامان هغو کوم منلي او په باره امامانو چې دا باره امامان به راځي بیا به چې نو قیامت راځي په هغې کې 12 امام چې کله هغه 11 امامان رال او قیامت رانلې نو 12 امام دپاره هغو چې دی نو دا عقیده جوړه کړه چې هغه اوس غایب شو لاړی چېرته غار ته ننوتی دی او باقاعده د هغو اوس خو داسې د هغو خبرې ښکاره کېږي چې وایي دا قرآن کریم چې کوم دی نو په دې کې تحریف شوی دی باقاعده د تحریف چې کوم دی نو د هغو عقیده ده چې کوم خلک د دیو په باره کې لږ ښه ګمان ساتي نو دی په حقیقت کې د هغو
د دن عقیدونه خبر نه دي. د دن عقیدونه دا ټول تقیه کوي، په تقیه سره د خپل دین چې دینو پټي، او چې د دیو په دین کې سره د کلمه شته نه، سره چې کوم دینو دا بنیادی خبره پکې شته نه، د دې په ځای ولایت یې خره. به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو به دغه سره چې دینو نکاحګانې نه کوئ. فقد اهتدوا وان تولوا، چرته دیو مخواړو فانما هم فی شقاق، پس یقینا دی په خلاف کې یا په ضد کې. فسيكفيكهم الله، معنا یاد کړئ، فسيكفيك پزر د چې کافی بشي ستا د پاره، هم الله د دای د طرف نه، د دای د ستا د طرف نه دی ته الله تعالی پزر د چې کافی بشي ستا د طرف نه، هم الله دی ته الله تعالی. یعنی ته چې کم دینو به ځان مستړی کوه، ستا جواب به چې کم دینو الله تعالی کوي، دی ته چې دینو الله تعالی کافی د ستا د طرف نه. فسيكفيك پزر د چې کافی بشي ستا د طرف نه دی ته الله تعالی، وهو السميع العليم، او د الله تعالی اوریدونکې پویا. صبغت الله، رنگ شي پرنګ د الله تعالی کې. ومن احسن، او سوق دې ډیر خسته من الله د الله تعالی نه، صبغتن پرنګ کې. ونحن، او منګه له خاص د الله تعالی ته عابدون، عبادت کوونکي. څه مطلب رنگ شي تاسو پرنګ د الله تعالی کې؟ د عیسایانو قانونو چې هغه به کله خپل ماشوم به چې وشو نو هغه به چې کم دینو د معموری په وبو کې غسل ورکو، او به ویل چې صبغناه بدین النصرانیه، منګه دله چې دینو د نصرانیت پر رنگ باندې رنگ ورکو، او دا غي به یو قسم لرنګو تاغي کې به چې کم دینو ول رنگ ورکو. الله تعالی او فرمایي چې نه تاسو د الله تعالی پر رنگ کې رنگ شي. نو د رنگ نه مراد دلته چې دینو دین دی، خو دین ته رنگ ویلو ځکه چې په هر یو دیندار باندې داغه د دین چې دینو رنگي. نو په کار د چې په مسلمان باندې د اسلام رنگي، ته څنګه مسلمان چې د اسلام رنگ پتا باندې نه ښکاری، دا خو چې دینو خلکو دا دین پتہ نه لګي، دا مذهب والوں کا ہے او مولویوں کا ہے، او دا خو په کار د چې په موږ باندې د اسلام د ایمان رنگ چې دینو ښکارا کیږي، او دا غي رنگ چې دینو هغه ظاهری شکل له. نو عیسایانو به چې کم دینو رنگ ورکولو، او دا دغه طریقه د لک چې په اسلام کې څوک مسلمانېږي نو موږ ته چې غسل وکا، هغه ولا باقاعده په خاص وبو کې چې کم دینو رنگ ورکي او غسل ولا ورکي. د اندلس تاریخ چالت مسلمانانو چې دینو ډیر حکومت کړو 800 کاله، او یو خسته تاریخ د مسلمانانو دی. هغه تاریخ د مسلمانانو چې ختم شوی دی او ډیر چې کم دینو په دردناک طریقې سره، په اخر کې چې کم دینو بیا به هغه مسلمانان د سینه پرې خوستل چې هغه په خپل په اسلام باندې باقاعده هغه راوستل، او هغه باندې به چې کم دینو نصرانیت قبلو. خو کسان ډیرو او هغه چې کم دینو په هغه باندې عیسایت قبلولو، نو ټول له چې کم دینو د سرنګ نشو ورکول، نو په یو ځای کې ودرول او په هغه باندې هغه د ما اماموري ترمکا وکړل، او بس به چې تاسو ټول عیسایان شوي. به هر حال الله تعالی فرمایي تاسو چې دینو د الله تعالی رنگ قبول کړئ، یعنی چې هغه اسلام دی. قل تو پیغمبره تحاجوننا، تاسو جګړه کوي زمونږ سره فی الله په بار د الله تعالی کې، او هو ربنا، او حال دا چې د رب دې زمونږ، او ربکم، او رب دې تاسو، ولنا اعمالنا، او زمونږ د پاره عملونه دي زمونږ، ولکم، او تاسو د پاره اعمالکم، عملونه دي تاسو. ونحن له مخلصون، او مونږه خاص د الله تعالی ته خالص کوونکیو خپل عبادت لره. درې ټکی الله تعالی ذکر کړ مخکې 136 آیات کې، ونحن له مسلمون، مونږه تابعداري کوونکیو د الله تعالی، او 138 کې ونحن له عابدون، مونږه عبادت کوونکیو د الله تعالی، او 139 کې ونحن له مخلصون، مونږه خالص کوونکیو خپل عبادت لره. نو دا درې خبرې ضروری دي، تابعداري د اسلام، عبادت د الله تعالی، او په عبادت کې اخلاص، چې اخلاص نو په عبادت کې اندوستړی والله تعالی ناراضه. ام تقولون، ایو تاسو دا بل زجر شو د دې لپاره. ان ابراهیم، چې یقینا ابراهیم علیه السلام، او اسماعیل علیه السلام، او اسحاق علیه السلام، او یعقوب، او حضرت یعقوب، والاسباط، او اولاد د کانو هودن یهود او نصارا یا عیسایان. قولو تو پیغمبر انتم ایتاسو عالم ډیر خپوی ام الله یا الله تعالی، چې الله تعالی فرمای حضرت ابراهیم او د چې کم دینو هغه يهود او عیسایان نو، کان حنیفا مسلمه، هغه چې کم دینو سیده مسلمانانو. نو تاسو به څنګه چې دینو زاد دروغ وي. ومن ازلم، وسوک دې ډیر غټ ظالم په پټونکو کې، ممن دا چانه کتما چې پټ کړه، ممن کتما د دې په باره کې مخکې منګه خبره کړې و چې پټون کې ډیر دي، خو په هغه کې یو قسم د پټونکو هغه د کتما چې پټي شهادتن گواهی عنده د سره من الله د الله تعالی نه، د الله تعالی نه خو څوک پټول نشي کوي. نو مطلب د آیت دا دی شهادتن عنده من الله،
داسې ګواهي چې د سره د طرفه د الله تعالی نه نو هغه پټه کړي د الله تعالی نه نشي پټولی دا من الله علما کرام چې کوم دی نو په دې باندې پوهېږي چې دا د شهادتن سره لګي او د هغې دپاره صفت دی داسې ګواهي چې ثابت دي د سره من الله د طرفه د الله تعالی نه وما الله نه د الله تعالی بغافل ناخبر عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ تلک امة قد خلت دغه یوه ډله وه خامخا په تاقي سره تېره شوه لها د دې دپاره ما هغه څه دي کسبت چې کړي دي ولکم او ستاسو دپاره ما هغه څه دي کسبتم چې کړي دي تاسو ولا تسألون او تپوس به ونه کړی شي ستاسو نه عما کانو یعملون په باره د هغه څه کې چې هغو به کول نو دلته چې دی نو د اومې د اتمې او د اوم اعتراض په منځ کې چې دی نو دغه خبرې ذکر شوې او تفصیلي سیقول السفهاء نه به چې کوم دی نو بیا اتمه شبهه ذکر کړي ومن يرغب عن ملت ابراهيم او مخناړی د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا مگر من هغه څوک سفیها چې کم عقل کو نفسه ځان خپل ولقد اصطفینا او خامخا په تاقي سره ورکړو موږ د ابراهیم علیه السلام په دنیا کې وانه یقینا دا فی الاخرته په آخرت کې من الصالحین خامخا د نیکانو نه به اذ قال له یاد کا وخت کله چې فرمایل دته ربه رب د اسلم غاړه کېده قال او فرمایل د اسلمت ما غاړه کېده لرب العالمین پالون کې د ټولو مخلوقاتو ته ووصى بها او وصیت کړو بها په دې کلمې د توحید باندې ابراهیم علیه السلام بني خپل اولاد ته ويعقوب او حضرت یعقوب هم کړو یا بني دی ویلو ای زما بچو ان الله اصطفى یقینا الله تعالی غوړه کړی دی لکم ستاسو دپاره الدین فلا تموتن پس ممرئ تاسو الا مگر وانتم مسلمون په داسې حال کې چې تاسو غاړه کې ښودونکي وئ الله تعالی ته ام کنتم آیا وئ تاسو شهداء حاضر اذ حضر کله چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته الموت علامات د مرګ چې راشي بیا څوک وصیت نشي کولی نو دلته د دې وجې نه علما کرام معنا کوي الموت چې علامات د مرګ پیرال اذ قال لبنیه کله چې او فرمایل هغه خپلو بچو ته ما تعبدون من بعدي د څه شي بندګي به کوئ تاسو زما نه وروستو قالو ویل دی نعبدو موږ به بندګي کوو الهکه د معبود ستا و اله آبایک او د معبود د مشرانو ستا چې ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی الها واحده یعنی معبود یو ونحن او موږ له خاص دغه الله تعالی ته مسلمون غاړه کې ښودونکي یو تلک امة دغه یوه ډله وه قد خلت په تاقي سره تېره شوې ده لها د هغې دپاره ما هغه څه دي کسبت چې کړي دي ولکم او ستاسو دپاره ما هغه څه دي کسبتم چې کړي دي تاسو ولا تسألون او تپوس به ونه کړی شي ستاسو نه عما کانو یعملون په باره د هغه څه کې چې هغو به کول وقالو وایي دی کونو شئ تاسو هودن یهودیان او نصارا یا عیسایان تهتدو نو تاسو به روان شئ په سمه لار قولو ته وایي پیغمبره بل ملت ابراهیم بلکې تابعداري وکړئ د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې ولاړو په توحید باندې او ختمونکي او شرک لره وما کان او نو هغه من المشرکین د شرک کوونکو نه د حصهدار جوړونکو نه د الله تعالی سره قولو ویوئ تاسو آمنا منګه خو ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې وما او په هغه څه باندې انزله چې رالیږلی شوي دي الینا موږ ته وما په هغه څه باندې انزله چې رالیږلی شوي الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او اولاد د دی ته وما او په هغه څه باندې اوتیه چې ورکړی شوي موسی حضرت موسی علیه السلام ته و عیسی او حضرت عیسی علیه السلام ته وما اوتی النبیون او په هغه څه باندې چې ورکړی شوي پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د دی نه لا نفرقو موږ جدایي نه راولو بین احد منهم په منځ د هېڅ یو تن کې د دی نه ونحن او موږ له خاص دغه الله تعالی ته مسلمون غاړه کې ښودونکي یو فإن آمنو پس که چېرته دوی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم په شانته بمثل ما آمنتم به په شانته د ایمان ستاسو ای صحابو فقد اهتدوا پس خامخا دی به شي روان په سمه لار وان تولوا که چېرته دوی مخ واړو فانما هم فی شقاق پس یقینا دی دي فی شقاق په خلاف کې په ضد کې فسیکفیکا پزر دی چې کافی بشي ستا د طرف نه هم الله دی ته الله تعالی وهو السمیع العلیم او دغه الله تعالی دی اوریدونکی پویا صبغت الله رنگ شي تاسو یا قبول کوي تاسو رنگ د الله تعالی ومن احسن او څوک دی ډېر ښایسته من الله د الله تعالی نه صبغتن په رنګ کې ونحن ومنګه له خاص دغه الله تعالی ته عابدون بندګي کوونکي قل وایه پیغمبره تحاجوننا جګړه کوي تاسو زمونږ سره فی الله په باره د الله تعالی کې وهو ربنا او حال دا چې خو رب زمونږ دی او ربکم او رب ستاسو دی ولنا اعمالنا زمونږ دپاره دي عملونه زمونږ ولکم او ستاسو دپاره دي اعمالکم عملونه ستاسو ونحن ومنګه له خاص دی الله تعالی ته مخلصون خالص کوونکي او بندګي خپله ام تقولون آیا ویوئ تاسو ان ابراهیم چې یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب او حضرت یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد د کانو هودن یهودیان او نصارا یا عیسایان قل او پیغمبره انتم آیاتاسو عالم ډیر خپوی وي ام الله یا الله تعالی
ومن ازلم وسوق د ډېر غټ ظالم ممن دغه چانه کتمه چې پټه کړله شهادتن گواهی عنده د سره من الله د چې و د سره د طرف د الله تعالی نه وم الله نه د الله تعالی بغافل خبره اما دغه سنه تعملون چې تاسو کوي تلک امه دغه یو ډله ده قد خلت خامخه په تاقی سره تیر شوی ده له دغه لپاره ما هغه سړي کسبت چې کړی دی ولکم استاد لپاره ما هغه سړي کسبتم چې کړی تاسو ولا تسالون او تاسو به ونه کړی چې تاسو نه اما کانوا يعملون په بار دغه څه کې چې هغه وکول. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.